الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الرؤوف الرحيم. درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. گرامی قدر جناب صدر مجلس معزز علماء کرام او په دغه اجتماع کې زما محترم مسلمانانو ورو او د مدرسې په چار دیوالۍ کې محترم خویندو میندو د بخاري شریف د دې کتاب د آخري باب او د حدیث متعلق څو خبرې دي او د دې د بناتو کوم ماشومانو جنکو چې علم حاصل کړی دی د هغې چادر پوشي او تقریب تقسیم اسناد دی او د ډېرې مودې نه دا څو کاله وشوي دې مدرسه کې ګڼ شمېر جنکۍ عالمانې جوړېږي. غالبا تېر کال نه بل کال زم راغلو غالبا چې پروګرام هم دا دی که بل دی نو دا د الله فضل دی. محترم رو جناب اشرف علي جان صاحب او د هغې محتمم صاحب جناب محترم حاجی بشیر الدین صاحب هغوی خدمت کوي. ستاسو خدمت دی ورته
یو سره مدرسه نه چلېږي لکه حاجي صاحب نوم چې دی واغېسته نو دا ټوله څومره ښکلی قیمتي دی نورم قیمتي که ځمکه که د چا پاتې شي بچو ته او نوڅو ته نو دا د بچو نوڅو فایده شوه او ځمکه چې د چا مدرسې ته وقف شي نو دا د ده د ځان فایده شوه ځان له خیرت له قبر نه لویه ذخیره جوړه کړه په دې مدرسه ده په دې د احادیثو درس کېږي د قرآن درس کېږي او ماشومان عالمان جوړېږي قسم دی د حاجي صاحب د خدای ته ډېره سجدې ولري او شکریې دې وایي خو د خدای ادا کړي چې شکر دی خدایه چې زما په زړه کې دې راواچول او ما مدرسې ته ځمکه وبخله د خدای شکر دی ادا کړي ځکه دا د زړه مینه خدای پیدا کوي دې د خدای ډېره شکریا ادا کړي چې خدایه زه دې خوښ کړم د حدیثو د خدمت لپاره خدای دې ټول مخلوق کې دی زما په سر دا تاج کېښود ما ته دې وکې واچول چې مدرسې ته ځمکه وبخه او په دې ټول توابع کې د زما ځمکه قیمتي کړه او د خپل دین لپاره دې قبول کړه او په دې ټول مخلوق کې زما په سر ګوته کېښوده چې دا ځمکه به ورکې رښتیا وایه د خدای لوی احسان دی که نه دی نو حاجي صاحب ډېر خوش قسمته دي دواړه وروڼه چې د هغې ځمکه خو د خدای ده دوی ته د مره نه پاتې دوی نه بچو ته پاتې چې د دوی دا ځمکه باندې د الله ګوته کېښوده د مدرسې لپاره او د دوی په سر د مدرسې لپاره د خدای لاس کېښودی شو نو خدای دې وله قبوله کړي او الله یې د محترم جناب اشرف علي جان صاحب او د بشیر الدین صاحب او د دې د ټولو مدرسینو معلماتو په عمرونو کې برکت پیدا کړي او تاسو چې په دې ورځ کې خپل کاروبار پرېښود او خپل روزګار هم پرېښود خو د حدیثو په مینه راغلی نو خدای هم د خپلې پیغمبر سره او د هغه د باغچې سره دا مینه په دنیا او آخر کې نصیب وګرځوي وروڼو بس موسم هم داسې لږ ماته ګډوډ ښکاري مونږ طرف ته خو ډېر تېز باران ډېر مضبوط باران چې وایي د یارې باران او دلته الله دې خیر کړي نو زه د دې باب او د حدیث متعلق ورته یو څو خبرې عرض کوم دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه لیکلی دی او د امام بخاري صاحب او مشهور په امام بخاري دی لیکن نوم یې دی محمد او د پلار نوم یې دی اسماعیل او د نیکه نوم یې دی ابراهیم او د نیکه د پلار نوم یې دی مغیره او د نیکه د نیکه نوم یې دی بردزبه د بخارا سره یو نسبت دی نو هغه ته خلک امام بخاري وایي او دا کتاب هم یو اوږد نوم لري الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه اوږد نوم دی نو خلک یې مختصر وایي جامع امام بخاري یا صحیح امام بخاري بیا پکې مونږ پښتانه اختصار کو بخاري شریف ورته وایي دی مولانا صاحب چې دا کتاب ولیکه امام بخاري دا بخاري شریف دی له خدای ډېر لوی قبولیت ورکړی دی په مخ د ځمکه د الله د کتاب نه پس دونه قبولیت د بل کتاب نشته څومره چې د دې کتاب دی که یو هلک او جینۍ په مدرسه کې 20 کاله تېر کړي 8 کاله تېر کړي خو چې دا کتاب یې نه ویلی نو موږ ورته عالمه نه وایو چې دا کتاب ختم کړي نو موږ هلک ته پټکې په سر کړو جینۍ له سند ورکړو پټه ور په سر کړو او هلک ته عالم وایو او جینۍ ته عالمه وایو دا دومره لوی قبولیت دې کتاب ته ولې میلاو دی د دې کتاب مولانا صاحب د کتاب په لیکلو کې ډېر زیات اخلاص نه کار اخیستی دی څومره چې څوک اخلاص کوي د دین په باب کې هغومره د خدای برکت وروڼو ګورې ډېر د مدرسې محتمم چې مخلصي نو خدای ورسره ډېر مدد کوي مولا صاحب که مخلصي نو د خدای پاک د علم په خدمت کې ډېر لوی مدد کوي او یو انسان چې د دین په کوم کار کې د اخلاص نه کار اخلاص دا چې الله دا کار دی له کوم چې ته رانه راضي شي او داسې کوم چې ته ماله کې ډېر مضبوط ثواب راکړي نو چې د خدای رضا د مقصد ته الله به درسره په دنیا او آخر کې مدد کوي نو دی امام بخاري د ډېر اخلاص نه کار اخیستی دی تاریخ ویې ډېر اوږد دی خو زه د ده ژوند یو څو جلکې راته بیانوم د اخبار کې راځي که نه جلکې یا جلسه وشي نو هغه جلکې بیانوي نو زه هم د ده د ژوند یو څو جلکې راته بیانوم د دې کتاب دپاره ده د ټولې دنیا سفر کړی په هغه زمانه کې چې کومه دنیا وه ولې مصر ته تللی یمن ته تللی دی مکه مکرمه مدینه منوره عراق بصره کوفه او شام او دا ماوراء النهر علاقې خراسان
دا هغه زمانه کې دنیا او په دې ټول ګرځېدلې ده. اوس خو به یو مدرسې ته یو عالم لاړ شي او هلته کې به ټول کتابونه پریس کې چاپ شوي دي، د استاد نه به یو شیخوان به تې وتړي کور ته به لاړ شي یا کتابخانې ته به لاړ شي او د حدیثو کتابونه په پیسو والی کور ته به ځي. هغه زمانه کې خو پریسونه نه چاپخانې نه وې. هغه زمانه کې به خلق په عالمانو ګرځېدل، چاته به د حضور پاک 15 حدیثه یاد وي، چاته لس، چاته سل، چاته 200. دی به ورسره دېره شو هغه به یې لیکل او داسې به یې نه لیکل وایي دا دې د چا نه اورېدلي دي، دا د فلانکي نه، هغه د چا نه، هغه د فلانکي نه، هغه د چا نه، هغه د حضور پاک نه. دې امام بخاري په ټوله دنیا د هغه زمانې چکر ولګاو او د پیغمبر علیه السلام مبارک 3 لکه حدیث یې را جمع کړل. 3 لاک خوله لري دی را جمع کړل او د 3 لکو نه د دې کتاب انتخاب کړی دی. دی وایي ما ته 2 لکه د حضور پاک صحیح غیر صحیح او 1 لک صحیح حدیث یاد دي. دا 3 لکه کتاب کې نه دا ورته یاد دی یاد کړي دي. 3 لکه 1 لک صحیح او 2 لکه غیر صحیح دا مې یاد کړي د حضور پاک. دا هغې نه مې د دې کتاب انتخاب کړی دی. لکه میوه سړی والي بیا پکې چڼ کې ښې دانې ته جدا کوي. دغه رنګې چې کوم اعلی احادیث ټول اعلی دي او چې کوم بیا د محدثینو په نظر طور امتیاز لري هغه مې جدا کړي دي په دې کتاب کې. او څنګه وی په یو شواروز مې په یو بادام او په 2 بادامو ګزاره کړې، یو شواروز او ځان سره به مې اوچه ټوکړه ډوډۍ په پلو پورې تړلې وه چې وږي به شوم نو به مې اوبو کې خوشته کړه. وظیفې خو نه وي په هغه زمانو کې، نو به خوشته شوه نو هغه د یخه ډوډۍ به خوشته وه نو به مې وخوړه، په هغې به مې ګزاره کوله. قسم دی علماو د دین دپاره ډېر لوی کوششونه او محنتونه کړي. که دا مونږ د خپل عقیده نن وایو او خشته اعمال او خشته اخلاق او دا مونږ لګیا یو د دین په کوم باب کې کوشش او محنت کوو، که دا جهاد دی، که تصوف دی، که دعوت و تبلیغ دی، که مدرسې دی، که زمونږ دا پټکي دی او زمونږ دا ګیرې دی، دا ټول زما د خدای په ذات قسم د علماو برکت دی. علما چې نه وي نن به دین تا سره نه وه، نن به پرده د سره نه وه، نن به حیا د سره نه وه، نن به حلال و حرام و تمیز تا سره نه وه، نن د خور او د لور دا پته به درته نه لګېده. یورپ کې چې کوم نظام دی دغه نظام به ښځې به بربنډې وي، جینکۍ به بربنډې وي، د ښځې د خاوند پته به نه لګېده، د پلار او د زوی پته به نه لګېده. یورپین نظام وګوره خلک یې صفت کوي د لاړو د څوکلو نظام دی. د خپلې ښځې او پردی خوټې د جینۍ لږ خوښې ورسره روانه شي چې ورسره ښه ژوند تېر کړي او خوښې شي نکاح وتړي ګنې وي دا خوښ مې نه شوې. او دغه رنګې هلکان او جینکۍ دوستانې دي نه پلار چې بوډا شي بیا ځان له ماحول ته وشړي لکه د خرو د ځناورو په شان دی. د هغې څه ژوند شرابونه څکي او بل ته بیږي او متیازې ته بیږي او زناکارۍ کوي. هلکان او جینکۍ نه چې د واده په وخت کې یو پاکه جینۍ په ټول یورپ کې نشي پیدا کولی، دا زما چلی دی چې جینۍ پېغله شو واده کېږي او دا دې پاک کوي. او الحمدلله زمونږ 100% د جینکۍ د واده په وخت کې پاکې دي. ټول وایي الحمدلله. دا قسم په خدای نه د علماو برکت دی. د بخاري مخکې مې راته قسم وخوړه، دا د دې برکت دی. د سړي په مخ کې به په یورپ کې جینۍ هلک سره ځي، دا نشي ویلی دی خور ته لور ته ښځې ته چې ولې ورسره ځئ، صرف ولې څوک دی وایي دا مې بوای فرینډ دی، هلک دوست مې دی. دی نشي ویلی چې ما د دوست سره ولې دی په رپورټ کې کامې ته به بیا ځي. دلته ته بېغمه خپل دوکان له ځه، خپلې نوکرۍ له او زمیندارۍ له ځه، خوله دې جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده. ټول وایي الحمدلله. دا د چا برکت دی؟ دا د علماو برکت دی. که تا ته په سکول کې استاد هم څه وښول، هغه استاد به له چا نه زده کړي، عالم نه به زده کړي. په دغه مدرسو کې که یو ماشومې ته مور کلمه وښوله، د مور به چا نه زده کړي چې ځې ورپسې پښتانه وي بازو له به راځې، چې ځې ملا له به ځې او مدرسې له به ځې. نو دا د علماو خواری کړي. دومره محنت یې وکړو چې هغه ته یو عالم یاد کوي د حضور پاک یو حدیث یې ورسره یو میاشت یې ورپسې مزل وکړه چې دا تپوس یې د هغه سړي وکړه د هغه نه اس تښتېدلی نو ده وی وخت نه ضایع کوم ځنګل ته او پسې صحرا ته لاړ. هغه چې اس نیوه نو زمونږ خلک چې اس رانیسي نو زولی ورته تشه ونیسي. اس پې ګمان وکړي چې دی کې خو ونډه پرته ده. نو اس راغی کلکې ونیو زولی ښکته وغورځوله. امام بخاري ورته وایي ملګري دا په زولی کې دې څوک دی کې خو څه نو وی دا دې ولې راغونډه کړې وه.